بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه محمد صدیق د پروګرام خپل خبر سره خپل خبري پروګرام زموږ تاسو سره جاری وي. هفتوار پروګرام خاص کر خو نوې نوې موضوع چې پکې هم کله په ارجنټ کې راشي، نه هغه به هم تاسو ته زموږ سپیشل پروګرام وي. نن خپل خبري پروګرام چې دی ډېر زیات سپیشل پروګرام دی، ځکه چې په ملک کې کومه افراطفري شروع ده، کوم د سپیشل پروګرام وي څنګه باندې ښکاري، کوم زموږ کیپشن دی نننی هغه بابا کې کوم موضوع وي. نو یو موضوع به دا ده، دویم مهنګائی ده. څنګه تاسو ګورئ پروګرام انشاءالله تاسو جاری وي. که تاسو هم څه سوال وي په ذهن کې یا څه خبره وي یا داسې څه مشوره موږ له راکول غواړئ، نو بلکل تاسو موږ سره هم شریک کولی شئ. یو سره خبرې کوو. علي صاحب دا راته ووایه، چونکې تاسو یو سیټ ته د بازار صدارت هم کوئ، بل سیټ ته په هول سیل باندې ستاسو یو غټ سټور هم دی. لومړي خو دا ته وایي بازار صدارت د کوم ځای تاسو ته میلاو شو، چونکې زیاتره خلک دا مخالفت کوي چې یاره دوی خپله همداسې راغلي، دا دې خبره تنقید هم کوي چې خپله همداسې صدر شوي دي او بغیر د ووټینګ نه، بغیر د خبرو نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه صدیق احمد بی تاسو ته ستاسو اشنغر نیوز ته سلامونه او ډیر ډیر مننه چې موږ غریبانو خلکو له یو مقرره کی چې موږ د خپل د دې غریب له او د دې غریبو خلکو د اظهار د خلکو ته دا کم چې خپل مطلبي دا کم چې د خپل مطلب د پاره دا خبرې کوي اغوی ته ظاهر کو چې زمونږ له دونه بد نه لري. او چونکې تاسو خبره وکړه چې یاره د بازار صدارت، نو د دې نه زه خبر شوم چونکې ما سره موبایل دغه نشته د فیسبوک او دغه تنظیم کې چې دنو کم دکانداران موږ مخکې ممبرشپ کړو او نه زما صدارت خوښتي بل تکړه سړی وي بل دغه او دا صدارت چې ما غشتي نو الله په سر ازور ولاړ دی چې دا ما صرف د غریبو خلکو د لاسه چې موږ له خو ګران شي ملو شي نو ګران به خرڅ کو، بلیک میلینګ به بلیک مارکیټ په جوړ کو. الحمدلله چې د دې ریزلټ راغلی دی نن چې په بازار کې کم پریشر په کپنو دی، کم پریشر په میلونو دی، نو هغه صرف او صرف الحمدلله زما د صدارت توجه دی او هغه د تاجرانو د یووالي د طرفې چې زمونږ تنظیم کم تاجرانو یووالي دی، نو الحمدلله ځان نښه کوي غریب ته دغه رسي. نو دغه خو خلک هسې خبرې به کوي، خلک چا پسې خبرې نه کوي. زما چا سره دشمنی نشته، زما د چا نه څه مطلب نشته، نو که خبرې کوي خیر څه خبره نه. څنګه چې تاسو پته لګي ټول ملک کې مهنګائی او تاسو ډېر زیات دغه شروع دی، هغې کې خلک دا هم وایي چې یاره دا خود ساخته مهنګائی لګېدلې ده، دکاندارانو خورچیدانو خپل یو څیز ګران کړی دی اټومیټیکلي، دومره ګرانېږي نه هلته کې یا ټیکس ورکړي یا نه ورکړي، دکاندار چې کله ګاهک راشي ورته یاره به ټیکس هم ورکوم دا وغیره وغیره. نه جی داسې خبره نشته، چونکې ان ایکسپرټ کسان په محکمو باندې مشران راغلي دي او وی یو غیر طریقې سره یو خبر خور کی، نو هغې سره چې کوم ملز مالکان دي هغه ویریږي او یو په رجسټر باندې ته ټیکس نه لي، په ریکارډ ته ټیکس نه لي، هسې یری نو هغه میلونه چې کوم دي نو هغوی د هغه ټیکس د یری د هغه دغه د یری هغوی مهنګايي راولي. چونکې دا دې سره دې میلونو سره فوډز والا هم میلو دي، د افسران هم میلو دي چې یاره ځان له پیداګیرو کې نوې نوې خلک راغلي دي، نوې نوې دغه دي هلکان دي، نو هغوی د مالدارۍ په سوچ کې دي. نو زه خو چې اوس وګورم نو حکومت کې څه ایکسپرټ او څه د الله د رضا مشر افسر نشته. د اے ټو زیډ که چاله کمپلینټ ما د نن نه یو میاشت مخکې ډي سی صاحب ته یو کمپلینټ کړی دی او د 3 کسانو کمپلینټ مې کړی، 3 اپلیکیشن مې ورکړي، انکوایري ده مخکې به چې موږ د چا دغه اپلیکیشن به ورکړی شو، اوس به صرف انکوایري دي او صرف خبرې دي، کار مار نشته جی. نو دغه خبره را مهنګايي دکاندارو نه راوستي، دکاندار خو په کمپټیشن کې دي، په مقابله کې دي چې شي 1 روپۍ ارزان چې موږ په ټکر ځان کړي، ځکه چې بلې 1 روپۍ ارزان ورنه کړي. نو دکاندارو ته دې کې څه ګناه نشته. بره خلک د حکومت خلک چونکې د پنجاب نه موږ سره یو دغه وشو، یو غپله وشوه، غنم په موږ بند کړی شو، بیا زموږ دغه مارکیټینګ په بلیک شو، غنم په بلیک اخیستل شروع شو، میلونو والا بلیک مارکیټینګ شروع کړ، بیا چونکې سرکاري اوړه کوټه د ضلع 400 نخه میلونو له ورکړی شوه، نو هغه کوټه چې کم ده نو ارزان غنم په میلونو والا
او پوډ والے چې کم دی نو په مشترکه خرڅ کړل او پیدا نیمه پوډ والا جیب کې واچولو نیمه میلیونو مالکانو واچولو غریب پکې تباه دی اوس په څو کوي چې لګدا سیدا کوټه راځي او غریب ته خبرې کې نه غریب ته ما ګران سي ملاويږي هیڅ څوک هم نشي کولی په دې حکومت کې خو زه څوک نه منم چې دا تاسو کی ځکه چې د حکومت خرغړې وي چې مال پیسې راکا یو نن سبا خو چې کوم محکمې ته وردین او پیسو سوچې دي چې کوم محکمې ته وردی دي د رپورټ نه تاسو کی چې د تنګي 2000 تروړې ول د 800 د روټ څه شو په دې ما اپلیکیشن د تاجرانو یو والی د طرفه اسسټنټ کمشنر صاحب له عمر کړی دی سو یو دې ایسم نه ایستری یک ډي سي صاحب له لاړ شو پلان کې له لاړ شي او مقدا خپل کم نخ ملونه چې کم دی د 107 بوره کوټه د یو میل په ارزانو غنمو کې د مارکیټ نه 0 روپے ارزان دي 1,07,000 روپے پر میل دا دروازه ارزان غنم علی اغه میل چې دینو لګیشان پیسې والی نو ریپورت دفتر والی ایسم نشته زما امنم پی ته پوس کړی نه دی کړی مطلب زمو غریب سره ځکه تباه دی غریب لا چې او دی حکومت خلا تباه کا بل دا هم تاسو ګورئ چې زیاتره تاسو ګورئ څنګه چې حکومتي چې کوم چارواکي دي هغوی چې موږ 300 محکمې ختمو ا دې نه علاوه که تاسو ګورئ په لکونه خلک بیروزګار دي دا دې وسال نن سار وختي ز لا ودوما چې اجره کې یو ځله پسې کس راغی بیا را پسې راغی ور یو ټکو چې زه ور وتم نو زمنګ د ټیمه نه 50 کسا یې اوخکل په 1000 روپے نن د کور خرچه نه چلی دا کنټریکټ ملازمینو یا پرمننٹ ملازمینو 50 کسا تا غشتو دا ام ان او ام پی ایس ولی اوخکل چې هغه په خپل کسانو کې نو الله دی هوا الله دې رپسی شي چې تا دا 50 کسه تراشه دا غوي خو چې نو دا غوي خو کټوي تا د نغری نه کوزا کړه 50 کسه 10,000 روپے په تنخواه باندې تا غوي التناستو زمون ګجره کې نو ما ورته موږ حکومت کې ونه ام پی ال لړچې منه لړچې نو زه ام پی او ام ان اس ابتدا ویم کته د سپارش کسان کینو تا برب رانی سي تا ته به خدای په کور غټه بیماری پیخی کته دی غریبانو له روزګار واپس ور نکړې شو دا غریبانان غشتي شوی دي دا به مور او به پلار یتیمانان غشتي شوی دي او دا واپس بخال کا کته د سپارش کسان ګوري نو نه خپل دا غریبانان بخال کا مونږ خو غریبانان مونږ خو د ست پوسم تانه نشو کولای خو الله به نه تاسو کوي اصل چې مهنګائی خدوم اسمان تورسي یو سره بیروزګاری هم زیات شي ورتوار خلک بیروزګار کیږي ځوانان بیروزګار کیږي ادي وسه حل خودکشي اسم نشته سوالګر ډیر شو د سوالګر نه مخکې بچي چا سوال کو نه بر خپل کلی نه بار ته اوس په کور کې په خپل کور کې په بل کور کې سوال کوي من خلک بیکار شو بچی را ته نار مري لومبي خودکشي دویم سوالګری کوم سړی چې په سوال یریږي به خودکشي کوي سره د بچو او روانه ده که په مهنګای او په روزګار توجه ور نکړې شو که روزګار ور نکړې شو او دی وای چې زه 400 محکمه خو تا دغه کړی دی او پاغي کې غپلې روانې دي دا خو ته مونږ غلو تا والا کې ستاسو ویګیس محکمه پرایوټ تا اغوی پرشر لو کړی دی مونږ ورته کمپریشر لګولې پاغي راکاګو ډیر بل لیوم تا ور سره ملاوي مونږ د ګرانې خلاف بل ورځ وروتو زمونږ د خلک چې د غربت والی خلک کم دي دا رونه وتل مشران رونه وتل او شتیرا پڅ خبرې وکړي چې مهنګائی نشته بالکل اجي دا خبر زم کول واړه زیاتره خلک چې کله داسې یو احتجاج وشي مظاهره وشي زیات خلک هم دا خبره کوي چې مهنګائی نشته د خلک وروتي سي فزول وروتي دي ټایم ضایع کوي اسم نشته د اوټ یاره د دوی سره چون کې دوی سره دا یاره د چې امجد خپل نوم پیدا کول غواړي زمان نوم نه پکار زه دا اخر وزن یاریږم چې دا غریبي په مام تیر شوی دا اوسم غریبم خو اوس مې د اورو د ډوډۍ وسکیږي خدا غریبی په ما تیر شو زه د اخر وزن یریږم چې په ما دا غریبی رانیش صحیح اجي سره دا خبره هم ډیزل ټچ ته نږدې ده چې بیروزګاری شو مهنګائی شو او سره د منشیات یو ګړ شروع دي پر ډیر ځل جال پورچې وي دي په هر کوڅه کې خامخا یو منشیات پروش وي او صدیق بھائی کزتا ته وېمانو 90% په پاکستان کې ډیپریشن دی او بیا دا 90% 99% په خیبر پختونخوا کې ډیپریشن دی او من دونا زپل شوی قومي چې من ته ډاکټران خپل مرض نه خي
چې ورشو ډاکټر له نو راته د خېټې د ویلي کی یا راته طبي ویلي کی ډایرکټ بس د دماغ ډاکټر له لېګا من کې د ډیپریشن مرض چې کم دی یو چې کوم نشه خرڅي چې پاغي باندې لاس چول ګران دي دی چې نشه ولې ډېره شوه آیسته کوم ملک جوړ دی پکار دی چې هغه ملک کې ډېر وي پودر چې کم دی نو ډومبي کم ملک جوړ کړی دي الته یو په دې نشه نشته او زمونږ په ملک دا نشه ډېریږي خو آیا دا داسې خلک خرڅي چې پاغوي باندې سو کلاس نشي اچولی او زه سوالګر یم بې روزګار یم ډیپریشن دی راته نو نشه به خامخا کوم صحیح بالکل علی صاحب هم خبرې کوم زموږ کوم کتون کې هغوی ته هم دا ویل غواړم ډېر زیات مننه پروګرام خپلې خبرې نننۍ چې کوم زموږ موضوع ده تاسو ته څنګه پته لګي بېروزګاري ده منشیات دي او مهنګائی ده چونکې د دې وجې نه ډېر زیات څیزونه شروع دي ډېر زیاتې مسلې شروع دي په ټول ملک کې افراتفري شروع ده او ډېر زیات مسلې دي کوم ملګري ګوري اصغرالي هم پروګرام ګوري چې مدبر صدر صاحب ته سلام وعلیکم السلام اصغرالي خوشحاله اوسئ اسرائیل خان هم زموږ پروګرام ګوري دې نه علاوه حمزه خان هم پروګرام دوی کال پکې هم را روان دي اسرائیل خان نور چې کوم ګڼ شمېر ملګري ټولو ډېر زیاته مننه که ملګري چې کمنټس کوي یا زمان خان هم کمنټس کړی دی خوشحاله اوسئ یا زمان خان ناصر علي هم پروګرام ګوري وایي چې طاهر جان خوشحاله اوسئ جناب فرمان الله او چې ډېر صدر صاحب خوشحاله اوسئ فرمان الله او صدر صاحب نن کېنولی دی او همدا یې موضوع لپاره چې دا خبرې وکړو موسی خان هم پروګرام ګوري چې السلام علیکم وعلیکم السلام موسی خان خوشحال آباد اوسئ که ستاسو په زړه کې هم څه خبرې وي بالکل موږ سره ډسکس کولی شئ کوم ملګري چې کمنټس کوي ټولو ډېر زیاته مننه کوم زموږ ویورز دي دوستانها هم مو جان کړو خوشحاله اوسئ محمد علي شاه محمد هم زموږ پروګرام ګوري ډېره زیاته مننه محمد اسف هم زموږ یو تکړه ملګری دی خوشحاله اوسئ محمد اسف بھائی منصف الله هم پروګرام ګوري او یاسین خان هم زموږ پروګرام ګوري داسې ګڼ شمېر ملګري زموږ پروګرام ګوري ټولو ډېر زیاته مننه ایسه دې خبرو ته به هم راځو خو چې کوم دا حالات شروع دي ملګري په دغې اوس چې کوم دا درنه شروع دي خو احساس غواړم نو زه خو په سیاست باندې نه پیګم او نه په دغه باندې څه دغه دا به د دوی خپل څه هر سړی د خپلې منډې دپاره لګیا دی دې سره اثر غورځي په ملک کې چې مهنګائی زیاتېږي روزګاري زیاتېږي د درنۍ سره اثر غورځي نو مشرانو ویلي دي چې کوی مکه نه د بل سړي په لار کې چرې خم بستا په دغه لار باندې وی لار شي نو د خو 120 دن 126 دن بالکل چې څه کوي هغه بریږي چې څه کوي هغه بریږي د بلیک ګراوند نو کته دې درنې ته ولاړو نن اقبل ګراوند د تم پته ولګیدا چې درنه څنګه روانه ده خو خیر زه په دغه موضوع باندې څه خبرې کول نه غواړم بالکل ایسه دا هم ټیک شو دا هم یو خبره ده کمنټس طرف ته هم لاړ شو کال پکې هم روان دي کال سره هم زما دې علاوه محمد علي شاه شرمانی هم پروګرام ګوري سلام جی وعلیکم السلام اور وہی تاسو څنګه یې جناب بالکل ټیک ټاک خوشاله اوسئ موږ بالکل ټیک ټاک یو امید دي تاسو به خوب ښه دې نه علاوه اسرائیل خان وایي چې امجد او تاسو سلام وعلیکم السلام کال پکې اخلو ګو چې موږ سره څوک ته کم ځای السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام څوک جناب د کوم ځای نه جی محمد یو ډول مننه محمد صدیق څنګه او د امجد تلکم سلامونه دولې وعلیکم السلام السلام جی خوشاله اوسئ مننه جی څه ویل غواړئ جی ماشاءالله پروګرام خو ډېر زبردست دی پروګرام ته مې ته پیدا کړی دا نه کړو مهرباني خو زما یو وړوکی شانتي میټینګ دی جی جی زه یو ځای کې اکیما خو له خپل پاکستان سره مې نه ده صحیح محبت سره ځکه زه یو وړوکی هم ته کې ریکوست کوم دا دې جواب کومه ده مې لوشي جی جی आवाज راځي زما ممکن دا چې مخکې یو خبره ده کوم مثلا لکه سبا چې موجوده حکومت ته جی نو کدا اور غریب مطلب دا سره کول تلل شي کنه دا صوبای ولا کول تلل شي جی یا غشي ولا راشي یا لاټین ولا راشي یا قرآن والا راشي کتاب قرآن والا نه کتاب والا نو تاسو تخیل باندې دا موجوده کې تنظیم کې وي دا تنظیم ختم شي د ملک ډالر چې هغه 5 روپے نه راشي او د کیلو غوړي چې هغه 1 روپے ته راشي او کله څنګه شي دا خو توبه والا
کیلو ته راشي او ډالر به په کې ولګي ټیک ده جی دا یو نسی बिल्कुल जी इंशाल्लाह जवाब तो मिलो जी मेहरबानी जी खुशहाल हो देर मनना जी खुशहाल हो बिल्कुल कमल गई जिकाल की टोल जाता मनना सऊदी अरब ना शर्मानी मुख सदी वक्त के राबता कि वो हवाई जी मुल्क से मीडिया ज्यादा मीना ना जिसे हवाई जी मुल्क से मीडिया ज्यादा मीना और कम दरना छोड़ो जो कि 10 वाली सियासी खबरें बांधी बहुत منګه چونکی حکومت پسې خبرې وکړي نو او خدای چې هغه موږ ته سونه و شکر دې اروره دا جواب ز ټیک ته پی ټی آی والے صوباړي والے ارسه چې خدا جواب ز په یو نږدې دغه کې در کوم چې کله نواز شریف درنا دی په درنا ادرې د 126 دم د زمنګ جی ډی بی چې کم دی 7.5 وا 7.5 یا 6.5 خدا د کما سټډي کړي نه دی او ما دغه کړي نه دی زمنګ نن 2.3 دا زمنګ ملک دی والا دی کم چې سٹاک ایکسچینج دی یا دغه دی نو کوم 7.6 یا 8.6 داسې څه پوینټ ته رسیدلی نو موږ به انډیا سره اقتصاد برابر شوی نو موږ د 7.6 یا معافي غواړم ارڅ چي دي خو لکه راغې نه موږ 2.3 ترالو قرضه موږ له خلکو ډیر راکړه عمران خان چې دی نو رورته په سعودي عرب کې ناستې خو پر ریکارډ قرضه واغښتا 6 ارب ډالر چې کم سعودي عرب ته په سعودي کې ناستې او موږ له تیل لا کې زم په سعودي کې مزدوري کوم هغه پس شرایط راکړي چین موږ له پس شرایط راکړي او موږ له ملکونو سونه د غرا کو ولې موږ سره ډالري نشته موږ سره د یوې میاشتې تنخواه نشته خلک به روزګار کوي په دې میاشت کې 15 ځله بجلی ګرانه شوه غرب خو زه غریب یم جالم مالدار سړی ته خو بجلی فری ده اچھا جی سب لکه دی مطلب دا کچاري دا حکومت ختم کړي شي بس صوباړي کور دلال شي نو آیا چې زمنګا حکومت ختمې دوه دغه نشتا من دا ویو چې اجازهداري دې ختم شي حکومت تی امداوي ځکه چې بیا الیکشن کوي یا به مارشل الله راځي مارشل الله خو موږ دون رستو بوتلو اوس هم مینه مارشل الله را اوس خو د مارشل نه زیات حالت دي دا خو اسه یو ګډاګي کې نولې دي د مارشل الله نه حالات زیات دي د قربانې ګډوري دغه نه حالات زیات دي دغه نه زه غریب به کونډې ولې نه چوم زه غریب به میټر ولې نه بندوم ان شاء الله الله دې کې چې په دې بل میاش کې یو 15 ځله بجلی ګرانه کی نو زه به تاسو ته وایم چې 80% کورونو کې به بجلی ني دې غریب د دې پاکستان د دې ځمکې نه ختمېدل غواړي تا د سن 1947 نه د 1922 د غلې بوجي چې تا کرے به بجلی ني دا ترقی یافته دور دی موږ له بجلی راکول پکار دی ارزانه راکول پکار دی موږ له بنیادی سہولتونه راکول پکار دی او هغه د حکومت ته طرف ارزان موږ خو چې په تبدیلی دله اوټ ورکړیو تبدیلی نو موږ وی چې دی به راشي هغه موږ څه خبر و چې د سره د خدای نار چې چا ورته په معاشره کې سلام نه وي چا په دغه کې نشمیر الخیرات لپاره به ورته نه وي هغه دی کې روتی دي صحیح مطلب دا چې حکومت تاسو هم دا خبر دا هوی ته هم دویم زمون د عادي سے هم دا مطلب چې حکومت ختمېدل زمون غرض نه دی بلکې په ملک کې مهنګائی ختمول قرضې ختمول او غریب خلکو ته سہولت ورکول زمون دا مقصد دی بالکل چې دا هم دا هوی ته جواب ورسېد کوم ملګری کمنټس کې کمنټس ته هم لاړم او بیا به نور خپل خبرې هم کوو زمون پروګرام خپل خبرې به موږ ډسکس کوو کله چې زلته بس خبره باندې هزار سي دا غي موږ واقعا معذرت کوو ځکه چې خپل خبرې پروګرام دی خپل خبرې به موږ تاسو هم خپل خبرې موږ سره بالکل ضرور شیر کولای شي محمد شرمانی خوشحال و آباد سے ملک توسیع زاهد هم پروگرام گوری خوشحال سے جناب اور عطا اللہ نور عمر زی هم پروگرام گوری زیور خان تا
زیور خان ته سپیشل سلام وایا. وعلیکم السلام. علی سے تاسو سپیشل سلام ویلي. عطا الله نور اور اکرام محمد خو مو سلام وروړه. وعلیکم السلام. خوشاله اوسئ. ذاکر الله محمد خو زموږ پروګرام ګوري اور نوید جان وایي چې ډېر ښه مننه جناب. خوشاله اوسئ. عزت باچا هم پروګرام ګوري. ډېره مننه. اور اعزاز پلس خان وایي چې سلام صدیق وروړه څنګه یې؟ بالکل جناب ټیک ټاک شکر دی الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي. خوشاله او آباد اوسئ. بدر عالم هم د 400 نه ګوري. ډېره مننه. اور عمر پراز باچا هم مونږه جوائن کړو. خوشاله اوسئ جناب. مراد ګل هم زموږ پروګرام ګوري اور ذیشان تنخوا وایي چې ویری نایس. خوشاله او آباد اوسئ. بالکل صاحب دا خبرې کوم شروع دي بازار حواله سره کوم. ستاسو هم کوم تنظیم دی د غریب आवाज کوم ځای ته ورسېد؟ څه اکټیویټي نن سبا شروع دي؟ نو وروره یو تنظیم چې کوم دی نو زه به تاسو ته ووایم چې 2 میاشتې وشوې چې ډاکټران په هړتال دي. حکومت سوال کوي. حکومت دا نه واضح کوي چې زه دا پرایویټایزیشن راولم چې دې کې غریب زه نشم کولی. پرایویټایزیشن زه نشم کولی ډاکټر ته ځان په پیسه. آیا په دې پرایویټایزیشن کې دنیا خو ټوله خلط پرې ورکوي. خلط پرې راکې د ریاست ذمہ داری پری خلط پری ایجوکیشن او پری سیکورٹی. سیکورٹی سپورٹ بیا دا په خپل دا سرګرمۍ شروع شي چې تا نه سرمایه‌دار بنگلادیش ته وتښتېدل، تا نه کارخانه‌دار بنگلادیش ته وتښتېدل، ستا برآمده د ایکسپورټ 0% لراغی. زمونږ د پاکستان نن ایکسپورټ نشته، امپورټ دی. په امپورټ کې د مسلې جوړې کړې. منګ به کوسه پیسم سپکه شوه. دوی ووی چې منګ نیو بزنس منی رو باسو لوټ ارو نه وته. منګ خو هغې سره یو رنګ واغشته، خوشحاله شو چې منګ دوی به یو بزنس منی د ډالر په بدل کې رو باسي. نو زمونږ دا پیسه به درنه شي. نو دوی چې نن کار کوي نو پلانینګ ورته دغه کوي. 10 کاله مخ بس رو باسه عوام تاثري. مونږ خو په دې کې چې زمونږ پیسه درنه شي. ګوره د مزدور دیاړي مقه 1500 ده او پیسه سپکه شوه. په 1500 کې به څه کوې؟ ډاکټران نشته. کم بیماری دي. اچھا ډاکټران تاسو ته ډاکټران کم هړتال دي دې تاسو په کوم نظر ګورئ؟ څنګه زه سلام نیم خبر ما ته د حکومت واضحه کی. حکومت ته پلیټ فارمونه دغه کی چې یاره زه پرایویټایزیشن کوم په دې دی رولز باندې او ډاکټر دی را پاسي ادم یو پلیټ فارم دغه کی. نو عوام بیا ډاکټر سره ودرېږي او یا به حکومت سره ودرېږي. اصل چې دا واضح نه وي دی بس خل روزي دا هیڅ نه غریب عوام ته دومره تکلیف دی. موږ ته تکلیف دی. ما غریب ته تکلیف دی. مالدار خو په سرکاري هسپتالونو کې علاج نه کو. هغه ته خو پرایویټ هسپتالونه ډیر دي. غریب تباه دی. د غریب زه ختمیدون کې دی. د پرایم منسٹر صاحب نام سوال کوم، زه د چیف منسٹر صاحب نام دا سوال کوم چې زمونږ په کې پی کې کې مونږ ته ډېر تکلیف دی. مونږ غریبانان یو. مونږ ته بنیادي سہولتونه راکې چې کوم ارزان څیزونه دي چې دا غمونه ختم شي، دا ټینشن فری شي. په ټینشن په ډیپریشن باندې سروے وکړه چې 90% په پاکستان کې ډیپریشن ولې دی. نو زه ستاسو د پروګرام په وساتت سره د خلق منسٹر نه دا یو ریکویسټ زما دی چې ته یو پلیټ فارم د عوامو ته جاري که خپل لخ کاره کا او کوم چې ډاکټران دي هغوی د یو پلیټ فارم دغه کی. ډاکټر خو زه وایم چې د غریب سړي په حق کې نشي ودرېدی. ځکه زه د ډاکټر مخالفت نه کوم ځکه چې زه په سپې نیم، خو ډاکټر د غریب سړي په دغه کې ځکه نشي ودرېدی چې غریب سړی هغه له ورشي نو په سر یې دړي. زه په ټوله دنیا کې ډاکټرانو له ډېرو ملکونو کې زه ډاکټرانو له تلم چې ته به دې شي پیناډال ګولۍ به درکړي، وروستو بیا ریسرچ چې دی نو وګوري یا څه دغه شي دی به پکې د سر د چورلېدو او د معدې خو پکې ړومبي لیکي. د روپۍ د دوی ضرورتي ټیسټونه لازمي لیکي، ایکس رے لازمي. ډاکټر زما غریب سړي دوست نشي کېدی.
بل هیڅ دا هسپتال هم دا قضیې او قضایي ډېرې زیاتې دي دا خو به هم شروع وي بازار طرف ته راځو کومه مهنګايي بازار کې شروع ده دا یې باندې هم خبرې وشوې چې کوم بازار کې مخالفت دی څوک وایي دا سر دی څوک وایي دا سر دی دې قسم مخالفت خو شته هغې باندې څه وایي نه جي زما مخالفت خو دې کې نشته ما خو ټول په یو پلیټفارم خو هغوی ګوره روره یو سړی به راپاسې به وایي زه د پاکستان صدر یم نو خو هغه په خوله صدر دی که نه کارکردګي دی وښیي د خلکو نه دی اوټوالي په اوټ ته ځان راولي مشر دی کې زما خو د کریانې کم ممبران ما سری دي زه هغوی صدر کړې په هغې کې ټول ملګري راغلي او که یو تکړه سړی پکې بلي نو موږ د الیکشن اعلان کړی دی کال پس خو زه ورته نه خپل صدارت پرېږدم خو الحمدلله زه د غریبو په دغه کې زما د اسسټنټ کمشنر صاحب په دفتر کې 2 اپلیکیشنې پرتې دي د 2 نمبر کولډ ډرینکسو د 2 نمبر چپسو د چاینا سال او د کم وزن او دویمه دا چې ما بل ورځ ورکړی دی سرکاري کوټې د وړو 1600 ګوتې د تنګي وړه کېږي دې لري حکومت یو یونټ مقرر کړي که نه زموږ پورټ دفتر وخوړی اسی فوډ والا دې کې راځي که نه زیات تر تاسو کم کولډ ډرینکس یاد کړه دې کې مل پیک هم دی چې کریم په شکل کې راځي نه دې باندې هغوی څه چک اسم نشته انرجسټرډ 100% unregistered وایټنر موږ د زخرو په شکل کې سکو فوډ ولې هغې خو ورسره د خپل افسرۍ یره ده که هغه له ګلاس وخوځئ منسټر یې خپل دی که منسټر یې خپل دی نو چیف سیکرټري یې خپل دی په سفارش موږ به پریدو دا سفارش موږ غریب عوام به یو کیږو بیا به ځان پویو د هغې نه پس به موږ یو غوښتنه کوو چرې موږ کې ادب بیداري د مشر کشر عزت مشر نه جوړول دا موږ کې نی پیدا شوی نو موږ به چرې مخکې لاړ نه شو صحیح کمنټس ته هم زما که ملګري کمنټس کوي که ملګري پروګرام ګوري ټول ډېر زیاته مننه ټول خوشحاله آباد اوسئ په هغې کې صفي الله جان هم وایي چې السلام علیکم وعلیکم السلام خوشحاله اوسئ جناب اور وایي چې احتجاج بل هم پکار دی احتجاج به بل هم وشي جناب خوشحاله آباد اوسئ شهاب علي هم پروګرام ګوري ډېر مننه محمد ندیم خان هم مونږ جوائن کړی خوشحاله اوسئ او زوبي خان وایي چې ډېر ښه مننه جناب زوبي خان خوشحاله اوسئ او سره جابر خان هم پروګرام ګوري کوم ملګري پروګرام ګوري همدغه زموږ نن چې کوم پروګرام دی په دغه موضوع سره دی چې کوم منشیات په زموږ خاص کر په تحصیل تنګي کې یا داسې ټول علاقه کې ټول نړۍ کې کوم منشیات دي ګراني ده او بېروزګاري ده په دغه حوالې سره دي بیا د صدارت هم یو خبره ده چې کوم د بازار صدارت د چې تمویل شوی په دغه به هم خبرې کوو زبر اقبال هم پروګرام ګوري سلام فرام دامان سعودي عربیا خوشحاله اوسئ جناب زبر اقبال تاسو پروګرام ګورئ ډېر زیاته مننه دې سره دا خبرې هم دي چونکې مهنګايي هم اسمان سره ده او سره بېروزګاري هم ده او سره منشیات هم دي د منشیاتو دا خاتمه په کوم ځای باندې کېږي ځکه چې منشیات که تاسو خیال کړی وي نو په سرکاري ادارو کې سکولونو کالجونو کې هم دا شروع شوي دي او جی نو دې باندې څه کېږي اخر د دې جی یو کار کیدی شي او هغه ډېر آسان دی ګران نه دی کیمپ حکومت په هر تحصیل په سطح د هر ډسټرکټ په سطح یو کیمپ جوړ کی او یو روبرو اعلانونه وکړي چې د چا په کور کې د آیسو د هیروینو او د کوکوینو د کوکوین دي د دې ادیوي نو هغه موږ لا راکې او پولیس هم انخلیو A to Z نشان پاک یو هغې کیمپ کې واچي یو دستکاری سنټر ولا کولو کې یو تربیاتی اداره ولا کولو کې هنرمندي کې څنګه چې چاینا ده د پروجونو کارخانې دي د ایسی کارخانې دي د کیلونو کارخانې دي نو چاینا فوټبال دغه دي چاینا په سکول کې یو پیریډ بچو لورکي هغوی ځان لزر یا مغاش ګټي او زمونږ حکومت نشي ورکولی او دا خواره چا کړل دا روړي څوک زم چې غوم منشیات زما جیب کې زم خرڅو اچھا روکتام به څنګه کېږي لکه داسې تنګي په سایډ باندې تاسو راشئ نو تیاتر حل کوئ چې الله به روکئ دا چې کم خلک خرڅئ هغې باندې لاس ناچولی کېږي موږ ته به موږ غر کیو بس رب دی هغه وکړي چې موږ غریب قوم دی خدای بچ کړي بس نه موږ حکومت بچ کوي
نه موږ ادارې بچ کوي او نه بین الاقوام چې دی نو که کم دی نو دا ایسته کم ځای نه راغلل نو بس زه خو دغه وایم چې کیمپونه ولګي او ټول نشان ورته A to Z راټول کړي. یو واک شو په دغه خپل باندې کم آیس خلاف نشي خلاف منشیات خلاف یو واک شو تنګي تانه نظر ته موړه پوری بیا په تنګي کالج کې هم بدره باندې یو سیمینار وشو نو تاسو څه خیال داسې واکونه چې کیږي سیمینار کیږي سبا کنټرول شي نه جی نو مخکې نه لګیا دي دا واکونه کیږي اسلام په ډېر محنت راغلی دی او په ډانګ هم راغلی دی نو بیا به په محنت کو بیا به په ډانګ دانګاو دې کې ډېرو خلکو قربانۍ ورکړي مونږ خلک چې کم طرف ته روان یو نو هغه طرف نه مونږ له راوړېدل دا لومبي د خپل مور پلار کار دی او بیا یو اسټل ته ایس دننه کېږي څنګه دننه شو یو د ایسو سکلو والا د کالج نه فارغه نه کړی شو بالکل ودې کې اړیسه تیر هفته کې یو وارډن خو په دې شي د وشي او وارډن په الکانو باندې ایس خاصول دا بالکل چې غربت دی او چې غربت راشي زموږ د یو بل سرونه به من خرڅو یو سټوډنټ ریسټیکیټ نه کړی شو دا سټل نه د کالج نه جنکه بالکل جنکه په زیاتره دي تقریبا ایس کی جنکه په ټاپ باندې دي په خاص کر په دې ایس باندې نو دوی د کینیډین چم کې د کینیډي کالجونه دي سکولونه دي دا غوي طرز ژوندۍ دی منګل راکی پریکټیکل روزګار دغه دی راکی دی چې دغه باندې اربونه ډالر لګي په یو څه په بل څه د دې ماته ایجوکیشن فری کی د پریکټیکلی د دې ماته خل فری کی خو ځنن پروگرام لا په یو ډیر غټ امید راغلم چې دوه خبرې دا زماله دی رورا آرام چې خوريغه د چانه نصیب کیږي دوه مدا خبره چې د ګیس پریشر کم دی او MNS او MPS تبهم چې د الله د رضا لپاره مونږ ته د ګیس پریشر پوره کړی شي ارماس خوتن ګیس ول راځي دلته ګیس کمی او بانک مالی زیاتې یا کمی یا زیاتې ما ته خپته لګي که اغه نشوانو د دې ګیس والونو ته په پسو کې ناستې مودار وډونه به ورته بنداو څنګه چې ورته تاسو ته کوم دی باندې احتجاج کوو چې به MNS تاسو راغلو بالکل جی خیال دی خو بیا کول غواړي بالکل به کول غواړي چې دا دوی په احتجاج باندې راځي دوی خپل کار ورې نه نو دغه وو چې MNS MPS ته ځویم چې کوم د کمیټې نه د ملازمین فارغ کړي دي تا فارغ کړي دي ټیمو هیڅ حق نه جوړیږي صحیح چې ته به سفارشي کسان لې نو هغه سینیټری ورکرز دی واغشتي شي واپس اده بقال کړی شي او کم چې د ګیس پریشر دی دا د مونږ ته فل سپیډ کې راکړی شي دا د مینه پی حق دی په منګ باندې سیاست خان او سېنیټر بخرمن خان او سکندر خان شیرپو دوی ته زب د پروګرام په وساتت سره و چې منګ په ټولو چالونو پیګو رو خپل عمل خکه اوټ په درکو ریلیشن عوامو سره پیدا کې منګ په دې مډاچ کوي چې په پولیسو مو چتوي یوا بجلی را باندې خرابوي دوا اوبر را باندې بندوي درې او ګیس را باندې لوکوي ولی ستاسو د جرو سلام منکو راشه تاسو په عوامو کې دفتر جوړ کې اوس اخر سلامونو وخت تیر شو اوس په سړی کارکردګي پراګرس بخی من غریب خلک د رزق وا درف کړی دا من نه تاسو رزق هم واغش اوبم را باندې بند ګیس بجلی دوم د دې سیاسي خلکو کار دی اساسي دا خو زبر بار کله سیاسي خلک ټیک شو زما خیال کې هر څه بس پاکستان به ټیک شي جی یو وای د مال اوټ نه راکړي بل وای د مال اوټ نه راکړي مونږ ټول غریب خلک یو اوټ خو به مونږ یو لورکو خو زه تعالی مې در نه کبل مې ورک بل مې ور نه کبل مې ورک نو ته مان راغی زور کې ټول غریب عوام چیړي
1500 کسه 1000 کسه 2000 کسه په یو محله کې په زیړی پراتی دي ته مال صفو بو غم نشي کولی د اوبو لومبي دا مقصد دی ویکسینیشن نشي را کولی د زیړی د هپیټایټس دې سره دا هم چې کوم ټیمور راغلي دي تنګي ته تاسو وایي ځکه چې خپل کتونکو ته وایي زمونږ تنګي علاقه شو داسې زمونږ دا دومره پسمانده دي ته کې هغه افسر راځي چې کوم د بل ځای د افسرې قابل نه وي زه به ده ووایم یا به ده ووایم چې کوم ته سزا میلو شي نو تنګي ته راولېږي خو دا کوم منشن کول ضرور غواړم چې تنګي د یو افسر خو هم زړه نه کېږي کوم چې هم راغلی تنګي دومره مینهناکه ښه خلک دي چې چاته څه وایي خو هم نه خدای حق خلیل صاحب څه وایي غواړم ټیمو صاحب اوس چې کوم ټیمو صاحب راغلی دي عوام چې ورشي ډېر زر اکشنلی خو چونکې زمونږ پیپلاین زوړ دی زمونږ سینیټري ورکر چې کوم دی نو هغه ایماندارۍ سره ورته وایي د یو پیپ نه دویم پیپ ته اوبه کا نه جي وبچلېږي پیپ نو چې یو سړی د خپل ورکر نه ټیمو صاحب ډېر ایماندار دی ټیمو صاحب پسې چې وروستو کومه عملیات 2-3 کسه دي مطلب د هغوی د سایډ نه کار د هغوی د سایډ نه کار ټیمو صاحب خو ډېر یو زه وایم چې یو دغه واله سړی دی خو زه یو بله خبره کوم چې دلته د شیرپو یو ټیوارو یو صوفي شانتي و سپیانې مضبوطې وي ټیکسونه د غریبانانو دغه نه کېده هر څه سیټو اوس یو ټیوار راغلی خپلې ټیکې یې اخیستې دي نو دې ټیوار صاحب ته زه د دې پروګرام په دغه ویم چې زه دې پیژنم نه خو ټیوار صاحب په من غریبانانو رقم وکړه خو خپلې پیسې خپلې ټیکې دی اخیستې خپلې پیسې خو پوره کې خپله خېټه ساتې او ما غریب دغه کې بل دا هم خبرې شروع دا هم راته ووایه چې کوم دا منشیات خبرې مونږ کوو په دې کې د پولیس د کار نه تاسو مطمئن یې څنګه جی تنګي پولیس تاسو پکې مطمئن یې نه جی بالکل نه مطمئن پولیسو ته خو یو اکټ میلاو شوی دی چې ته د خپله ځانه کس اوچت کا د خپله ځانه کس اوچت کا او هغه چې دی نو ته یو ټاچر سیل کې سیلونه زه به اوس د دې نه کوشم ما ونیسي 3 ورځې 15 ورځې روکې لا ډي سي صاحب له پکې لاړ چې وي د دې سر باندې 3 پیو راکړه 3 پیو خو هغه کوي چې څوک چکلې چلی څوک آیس خرڅوي په سم سړي غریبانان ټول رانیسي بس بله ورځ یې بوډاګان بوتلي په حجره کې ناست د دې پولیس نه به زه الله مطمئن شم چې دې سار د پلان غروډ ونیسي او ګوري چې نشی دی او راکوزی یې او کم از کم چې دا څونه دي دا له 7000 کسان دي چې دا ورولي وزیر اعلی ته ورولي چې کیمپ کې وروله مطلب دا سره وخت دی چې کله ټول لا ټول کې وس یو سیټ ټیبل او نو دوی په دغه باندې زپیم دوی به یو تعالی په خپل ماته کې پولیس به دکانونو تعلیم ماتي کې بل ور له خلک دامو چت قدم ارو خلک چتای غله خلک چې نه نو چتای مطلب تاسو پولیس چې کوم کارګردي د کوم کتن کې زما خیال د بي وخت مطمئن نه وي کوم کمنټس راغلي دي کمنټس ته هم زما عمران علي هم پروګرام ګوري خوشاله اوسئ عمران علي د بار کمنټس ټول مننه محمد عباس هم پروګرام ګوري ډېر زیاته مننه محمد عباس بھائی اسحاق حضرت هم پروګرام ګوري مننه حاتم شاه عمر زئی هم پروګرام ګوري ډېر زیاته مننه رحیم رحمان حسین جان وی چې ویری نایس اینڈ ویری ګډ ټینکس جناب ډېر زیاته مننه خوشاله آباد اوسئ سلمان خان هم وی چې ویری نایس خوشاله اوسئ جناب اور شیر خان وی چې امجد لالا ته سپیشل سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو دوی نه سلام وایي خوشاله آباد سي کوم ځای چې پروګرام ګوري ډېر زیاته مننه ان شاء الله تاسو پروګرام تاسو ته زمونږ جاری وي هر ټیم عاطف خان هم پروګرام ګوري چې ون ډېر مننه جناب ایشب سره غواړي لاس کې سره غواړي پروګرام بس زما خو د غریب आवाज د طرفه او د تاجرانو یو والی د طرفه خپل غریب قوم سره او خپل غریب رونه زه په خپل غریب دا یو میسج ورکوم چې ځان کې اتفاق پیدا کې په یو بل پسې چې کم دا تور خبرې دا چل دی مشر ځان له یو ټاکې خټا کې رورا زه تاسو ته نن مېم چې زمونږ الیکشن سیاست زمونږ مطلب نه دی راپاسې غریبو خلکو او یو اتفاق جوړ کې د حکومت نه یو غوښتنه وکړي کله چې یو سړی ماشوم وګشي نو په جړا شي نو مور ولا پی ورکی نو غریبو عوامو ته دا ویم چې موږ ځپلي شوي غربت ډېر دی خو نه بغیرتي نه یو اتفاق جوړ کې یو محله په محله کمیټې جوړې کې
یو بل سره ریلیشن پیدا کې د ګیس دا کم ظالمانه لوډ چټینګ د بجلی دا ګرانی چې 15 ځله په دې میاشت کې بجلی ګرانه شو چاته پوسو نه ک 15 ځله را باندې او آی ایم ایف ته بجلی حواله شو د داریانې مچ د آی ایم ایف اداره صدا د غریبانان کرش کول غواړي زما د غریب ابل ور چا پوسټ کړو او هغه پوسټ ډیر خشته پوسټو او د یو سوچ کولو پوسټو چې قرض علی حکومت خوریه پوج او ادا کوي عوام سیټ اپ شروع یو شان دا روان دي نو زه دا غشلمانی صاحب ته عمده ویم ته په سعودي کې ناستې بالکل دی حکومت تا نه یو روپۍ قرضه جمع کړې دی حکومت شته اغشتي دي بجلی آی ایم ایف ته والا کړه ګیس آی ایم ایف ته والا ک هسپتالونه پرایویټ کوي غریبه عمده سعودي کې باب کې دینو لاستو سا او ان شاء الله چې زما دا مطلب دی چې من کم خلک د روزګار په نیت د خپل ملکونو ته کمې پیسې راوړي نو بس دا به ډېرې زرو خورو او بیا به تختو پاکستان ناسازګار دی نه پکې د کاروبار څه پته لګي نه پکې د ټیکسونو څه پته لګي او نه پکې د ریټ څه پته لګي او نه واضحه د حکومت څه پالیسی شته څه به کېږي او څه به نه کېږي نواز شریف چې کله حکومتو نو هغه یو ټیمو هغه سٹاک ایکسچینج په ځای ولاړو معاشیت هم چې ډالر په ځای زمونږ اقتصاد مضبوط شوی و موږ ته خو نن بار دنیا سپک نظر کوي پاکستان په سوپر پاور کې یادي سوپر پاور دی اټمی پاور دی او بیا په موږ باندې افغانستان په موږ بدمعشي کوي انډیا په موږ بدمعشي کوي بنگلاديش په موږ بدمعشي کوي نیپال په موږ بدمعشي کوي سریلنک چې کوم زمون مطلب ډېر راپرې وته دون زمون د غخ کته شو چې لکه زما پیدا په ما لګیا زمون هغه کار شو زما به شو ماته میو چې کوم ملکونه منګ ساتو نو هغه نن منګ باندې بدمعشي کوي منګ سره سفارتي تعلقونه ختمي نو زه دې شلمانی رور تم ویم او زه خلکو تم ویم چې موږ سپک شو ولې سپک شو مطلب حکومت پالیسی تاسو په خیال باندې بالکل سیټ نه دي زمونږ حکومت جواب نشي ورکول یو ملک لا چې کله یو سړی رشوت خوري کله یو سړی د بل نه پیسې خوري هغه موږ چرم په خپل خپو نشو درې دی خو په دې زمونږ له دردېږي چې زمونږ ملک زمونږ قام او زمونږ حکومت ته څوک سپک ګوري زه نه پارټۍ سره تعلق ساتم زه نه چا سره تعلق ساتم زه د خپل له خبره کوم چې پاکستان ته څوک چیلنج او څوک دغه ورکي نو زما له ودردېږي بالکل خپل ملک سره مینه محبت لرل پکار دي ډېر زیات مننه خوشاله اول سه پروګرام ته د راتلو قیمتي وخت راکولو بالکل څنګه تاسو ګورئ کمنټ سره راځم بیا تاسو نه اخلم اجازه په دغه باندې او زمون را روان احتجاج بدګیس خلافی کګیس ټیک نه کړی شو یو هفته ډیډ لاین دی بالکل یو لې دغه کوم چې یو هفته ډیډ لاین بل بدا کوم څه کتون کوته ما چې دا زیور څخه چې کوم احتجاج وي نه هغه عام احتجاج نه وي چې روډ بند کا بلکې کورسې بدن څخه هر خپل رادیو په روډ باندې وبرته وي او په هغه بناستي او بریاني بوله هم راځي او احتجاج به شروع وي او تر هغه وي چې څو په مسله مستقل نه خلک ځکه چې بار بار دا دعوی کیږي چې تاسو مسله مو خلکو او زه دې ته حیران یم چې دا خبره بغیر زیاتی کول غواړم دې ته حیران یم چې کله احتجاج وشي مسله حل شي چې کله احتجاج نشي مسله نه حل کیږي نو دا سجيبه خبره نه جی کریډټ دته دی او کریډټ دته زی کریډټ مونږ غر کړو ته په بن کو ته په کولاو کا بالکل کمنټ زما عاقب خان خوشاله آباد سے فرمان الله وای چې ایوان ډیر مننه جناب اور توصیف جان هم پروگرام کو سلام رو علیکم السلام خوشاله سے اور اسود خان وای چې څنګه جناب خوشاله سے جناب بالکل ټیک ټاک یو اور ظفر اقبال وای چې الله افسران دی الله ټیک کی هر څه ټیک شي بالکل جناب همدا خبره ده چې زمونږ د افسران سیټ شي هر څه ټیک شي اکبر زمان هم جوائن کړو خوشاله سے جناب خادم شاه عمر زوی وای چې ډېر تکړه انسان دی راوستي دی زبردست
بالکل جناب خادم شاه مرزي خوشاله اوسئ جناب د کمنټس کولو او حاجي صاحب خو بالکل په دې خبره کې خو حاجي صاحب منئ ځکه چې دا خو دوی یو دغه دی. اسود خان وایي چې مننه جناب خوشاله اوسئ ډېره مننه. او محمد شهزاد شاسود هم موږ جوائن کړو او چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام خوشاله آباد اوسئ. شیر رحمان خان هم وایي چې سپینې سپینې مو آیا کو جن کوي. بالکل جناب سپینې سپینې چې نه وي نو هم نه کېږي، چې سپینې سپینې وي هم نه کېږي. اسود خان مننه جناب د کمنټس کولو خوشاله اوسئ. عمران علي هم کمنټس کړی ډېر زیاته مننه. فرحان اصغر هم جوائن کړو او وایي چې نایس برادر خوشاله اوسئ جناب. محمد شاسود خان وایي چې بالکل ټیک وایي امجد بھائی بالکل جناب. میاں عثمان هم مونږ ګوري خوشاله اوسئ. کوم ملګري چې ګوري ټولو ډېرې زیاته مننه خوشاله آباد اوسئ. انشاءالله تاسو دا سپیشل پروګرامونه راوړو چې تاسو هم یو وارې بیا هم ډېرې زیاته مننه د پروګرام ته راتلو او انشاءالله داسې بار بار به تکلیف درکړو زموږ پروګرام ته به راځئ. انشاءالله خصوصي پروګرامونه تاسو سره کوو او که ستاسو په ذهن کې هم داسې څه مسله وي چې په هغې باندې پروګرام کول غواړي، هغې باندې خبرې کول غواړي یا څه رایې راکول غواړي، نو بالکل ستاسو د قیمتي رایې به مونږ قدر کوو، هغې به مونږ عزت کوو. مونږ د خپل رایې هم راکولی شئ. رودوب چې کوم ملګری دی وایي چې څنګه یې بالکل ټیک ټاک یم خوشحاله آباد اوسئ. نوم خو یې لږ ځان دی مننه. باقي انشاءالله نوی پروګرام بس نیکسټ پروګرام تاسو بیا راځي. روان پروګرام د جمعې پر ورځ د خالي په ورځ د تاسو سره سپیشل پروګرام وي. تر هغې مهاله یاد راکړئ سره ټول ټیمه د لوی الله په امان.